یو بادشاه اعلان وکړ وی د نن نه پس به یو ښځه هم د سرو زرو کالي نه اچوي او نه به د سپینو زرو اچوي چې کومې ښځې د بادشاه لوڼه وي ګیندې وي هغې وي ستا خبره مونږ منو د ښځه خو په کالي ځان وایي عمل چا مو نه کړ بادشاه غصه و وی چې څوک هم کالي اچوي سزا ورکوم وزیران یې راوغوښتل وی ما اډر کړی چې څوک به هم کالي نه اچوي د سرو د سپینو عمل څوک نه کوي یو وزیر وی صاحب سزا ورکړه چې سزا دې ورکړه دا ټول به کالي پرېږدي بل ورته وی نه صاحبه ګورې دې کې د بیبي م راځي لور دې م راځي انګین دې م راځي وی یو چل وکړه وی دا اعلان وکړه چې کومه ښځه ښکلې وي خشتۍ نو هغه د کالي نه اچوي لږ ترمیم وکړه او چې کومه بدرنګه نو هغه د کالي اچوي نو ښځه خو چې د کوهلې د مشین نه یې راوباسې نو ځان ته خشته وایي هغه ځان ته بدرنګه نه وایي راشه که نن ښځې ته بدرنګه ووایه د خپلې ښځې ته ووایه وایي ښځې نن خورې دا خوله داسې کوپی غوندې ده والله که دې پرېږدي دا ته به وایي زه یو ځل سوزکي ته وختم پخوانی خبره ده یو بوډۍ ښځه وه ملا ټیټې وایه داسې ملا یې ټیټه وه او تک سپین سر یې و داسې خیرماره غوندې وه او د هغه سوزکي وکړه ډاکټر نو د هغې خوله کې ناسته وه او زه ما هلکانه وه ځواني مې وه ګیره مې توره وه چې زه سینګ ور وختم ما ته ماما مخکې کښېنه یاره خو چې دا ماما ټکې راته ووایي که نه نو ما وایي په ګولی دې وویشته په دې سړی خفه کېږي ماما مخکې ده ما ورته وی مې ادې د نیا نیا مې ته مخ ته دې وګوره ځان ته وګوره لاسونو ته دې وګوره ته ما ته وګوره ته خو زما د نیا نیا او ما ته وی ماما یاره هغې چې ما ته وکتل هغې م دومره خندل که نه چې بیا د غریب نه خندا نه تله چې دا مې څه وویل ما ورته وی ابې چې د 200 کالو م شي که نه نو ځان به راته کچتي که نو بادشاه اعلان وکړ وی چې ښکلي نو ابه کالي نه اچوي بس ورو ټولو کالي پرېښوده ځکه بدرنګه خو ځان ته څوک وایي نه دې ته حکمت وایي زما نو کار به په حکمت چلوي په طریقه به کار چلی حاجي صاحب چې راغی دلته خلکو ته مونځ خو باباجي زمونږ خبره کوله اوس که ملا ته وی ملا ته چې یاره تا مونځ غلط دی او رکوع او قومه دې غلطه ده والله چې وایي چې ښه هغه څه چل وکړ هغه راغی او وی ما ته لمونځ وښایه عالم ته به کتاب ورکړ زه لمونځ کوم ټیک کومه په دې چل یې خلکو ته مونځونه وښول ځان یې ورته ناپوهه حساب کړه چې زه دا مونځ کوم ما ته ګورې دا ټیک کوم که غلط کوم ګوره دې ته حکمت وایي نو زما وروڼو د حکمت مطابق به کار کوئ جګړې به نه کوئ او په ښه طریقه چې دا کم علم هم حاصل که امت ته به رسوی که خیر انشاءالله او په آخر کې دا چې دا لوب نعمانیه ستاسو مدرسه ده دا نه چې تاسو نن لاړئ نو ختم تاسو بیا هم راتلی شئ بیا هم راتلی شئ ستاسو مدرسه را او په ټولو کې اخري به یو خبره وکړم دا چې زمونږ یو کال یو بل سره چې کوم زمونږ تعلیمي کال دی نو کال هم یو بل سره تېر کړی په چې تاسو د رسول الله مبارک د مجلس رب دپاره راغلي د حدیثو طالبان یې تاسو ته به زما د خولې نه بعضې ستغې وتي بعضې وخت به مې رټلې یې بعضې وخت به مې تاسو نورې سپورې ویلي ستاسو بېعزتي به مې کړي تاسې په مفتي صاحب هم کړي نو پلار د بچو اصلاح کوي زمونږ بچی روحاني طور زمونږ بچی نو بچی که زمونږ نه داسې څه خبره وتي چې هغه ستاسو په شان کې ممتیزي کړي ستاسو هم هتک کړي ستاسو هم بېعزتي کړي تاسو هم رټلې په دې غټ مجلس کې په دې زرګاو خلکو کې چې دا به زما په خیال چې نن زمونږ دا مجمع د لاک نه به انشاءالله زیاتې یو کمه بني په دې ټوله مجمع کې لوی الله په سر حاضر ولاړ دی زه د خپل طرف نه مفتي صاحب د طرف نه ستاسو نه معافي غواړم بلکل که څه مدرسې تاسو له ډوډۍ سپوره درکړي د مدرسې ناظمانو که تاسو ته ستغې سپورې ویلي او څه بد ردې درته ویلي ټول به معاف کوئ بچې زه خو دا ستاسو چې د قیامت پر ورځ د دې ګریوان نه نیولې او د خدای دربار ته مې راکاږې نو هغه طاقت بیا نشم لرلی بچې تاسو پاک خلک یې تاسو هغه خلک یې
چې فرشتې تاسو چې ځین وزر د تغوړی ستاسو په حق کې رسول الله مبارک امت ته وصیت کړی دی نو بچي زه درنه د خپل طرف نه زه معافي غواړم تاسو ټولو نه معافي غواړم د خپلو بچو نه ما به د خدای دپاره معاف کوئ که ما کتاب نه کتلی درس مې کړي په کمه ده که ما چېرته ستاسو وخت خراب کړي اگر چې په ټول کال کې ما یو ورځ ټوټ کړي د هغه هم بیمار خو بیا هم که زما نه کوتاهي شوي څه قسمه حق ستاسو زما په غاړه کې پروت دي د خدای په نیز به ما بخی ښه بچې ما به معاف کوئ او زما له طرف نه هم تاسو زما بچې ما معاف کړی ما به په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ نن چې تاسو زما نه رخصتېږئ ما ته پته ده چې زما په زړه به څونه بوجي نن چې تاسو ما نه جدا کېږئ داسې مثال دی لکه مور چې بچی د خپل غیږ نه جدا کوي خو چې تاسو ته پته نه لګي خو ما ته پته ده چې زه ستاسو د مخونو ته ګورم او تاسو د اوس نه روانېږئ او زمونږ د مدرسې نه ځئ بچې یو الله ته پته ده چې زما په ړه به ځن څه تېرېږي څه چې جسماني اولاد دي